أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معززو نن یو داسې ځای ته راغلی یم چې د پېښور په دې سیمه کې د اولیاو سردار یادېږي. د تقریبا د ډېر وخت نه دلته خلک راځي زیارت ته. د عبدالرحمن باباجي په نوم باندې زیارت دی. څه وخت وړاندې دلته کې خلک راتلل او یوازې دلته نه ډېر زیات مزارات دي چې هغه د الله ولیان دي، د الله اولیاء دي او خلک هلته راشي او دا افواه خوره کړي چې دلته شرک کېږي او دلته کې رسومات کېږي او دلته دا چل کېږي او هغه چل کېږي. خو لیکن دا بالکل دروغ خبره ده. دا زمانه شاته کوم مزار تاسو ګورئ، دا حضرت عبدالرحمن باباجي زیارت دی چې د پښتو یو مشهور شاعر هم دی. نو دلته هیڅ قسمه داسې شرک نه کېږي، هیڅ قسمه رسومات نه کېږي. کم کس چې شرک یادوي نو هغه کس ته د شرک د معنی پته نشته دی چې شرک څه ته وایي. که چېرته هغه ته پته وی چې شرک دې ته ویلی شي نو هغه به بیا کله هم دا الزام نه لګولی چې د عبدالرحمن بابا په مزار کې یا نور چې څومره اولیاء دي، شیخ جنید باباجي دی یا میا عمر باباجي دی یا نور داسې ډېر د پېښور په سیمه باندې اولیاء پراته دي، نو کله به بیا د دې په مزاراتو باندې د شرک هغه ټاپه نه لګوله. نو لہذا د هغه خلکو په ویډیوګانو باندې مه کېږئ او د هغه خلکو په خبرو باندې مه کېږئ چې کوم خلک تاسو ته په ویډیوګانو کې د اولیاو د مزاراتو هغه بد کردار درته ښیي چې خلک دلته دا کوي او هغه کوي. لہذا دلته کې هیڅ قسمه شرک نه کېږي. خلک راځي او زیارت ته راتګ دا څه ګناه نه ده، دا څه بدعت نه دی، بلکې دا د ثواب په نیت باندې راتلل چې یاره دلته کې د الله خوښ بندګان دي او د دې په وسیله باندې او د دې په ذریعه باندې د الله جل جلاله نه دعا غوښتل دا بالکل جایز دي، دا بالکل روا. نو دا اولیاء زیارات دي، دې پسې بدرد مه وایئ، خپل آخرت ځان ته مه خرابوئ. دا د الله خوښ بندګان دي. په ادیره کې تاسو وګورئ د عبدالرحمن باباجي یو غاټه ادیره ده، په زرګونو مړي به پکې پراتي، په یو باندې زیارت نه دی جوړ، یو تم خلک نه ورځي. خو دا د دې یو زنده کرامت دی چې راځي خلک پکې دعاګانې کوي، خلک پکې جاروګانې وهي، خلک پکې شپې ورځې سبا کوي. تاسو نور کرامت څه ته وایئ؟ بس دا هم د اولیاو کرامات دي. لہذا د اولیاو په باره کې چې کومې ویډیوګانې کېږي د ډېرې مودې نه زه ګورم، زما په زړه کې وه دا چې زه د خپلو خوږو خوږو دوستانو ته دا ووایم چې په دې ویډیوګانو باندې تاسو مه تېروځئ او الله جل جلاله دې موږ داسې ښایسته اولیاو او د الله د خوښ بندګانو د بې ادبۍ او د ګستاخۍ نه محفوظ وساتي او الله جل جلاله دې هغه خلکو ته هدایت نصیب وګرځوي چې کوم خلک د دې اولیاو هغه بدنامۍ پسې ګرځي.